न सिर्फ इस्लामी मुआशरा और इस्लामी अखलाक ژوندي دي बल्कि इस्लामी علوم او فنون بده سره رایج کیږي. بیا دا خبره درنا ورځ په شان واضح ده چې قرآن او حدیث د اسلامی تعلیماتو چینه ده او د اسلامی تعلیماتو ماهرین او په علوم شرعیه اسلامیه کې تجربه لرونکي رجال په دې مدرسو کې پیدا کیږي چې دوی بیا معاشره د اسلامی تعلیماتو د عام کولو فریضه ادا کوي او دا مدارسې په خپل مقصد کې د ډېر حده پورې کامیاب وي. حقیقت دا دی نن چې په بر صغیر پاک وهند کې د اسلام کومه رڼا چې په نظر راځي دا د دغه مدرسو برکت دی. قدرمند اورېدونکو نن د دغه مدرسو خلاف پروپاګاندا په زور او شور ده. نوي نوي اعتراضونه په مدرسو کېږي. د اسلام ابدي دشمنان یهود او نصارا دي، دوی په ختمولو کې لګیا دي. نامنهاد د مسلمانانو حکمرانان هم د دوی ملګري دي. د دې مدرسو طالبان نن مظلوم او مغلوب دي، بې صاحبې پابنده پر لازم ده. لیکن تاریخ شاهد دی کله چې په ځمکه ظلم شروع شوی دی بدعت او رسومات هم شوي دي. د انګریز او د یهودو حکمراني شروع شوې ده. حق وینا کوونکي پانسي شوي دي. په مجاهدینو مقدمې چلیدلې دي. الکفر ملت واحده منظر جوړ شوی دی. نو دې د دې مدرسو طالبانو فضلای مقابله کړې ده. انګریزان یې په تښتېدو مجبوره کړي دي. ظلم یې ختم کړی دی، اخوت یې هم کړی دی، د اسلام بیرغ یې پورته کړی دی. وقل جاء الحق وزهق الباطل منظر یې جوړ کړی دی. محترم حاضرینو دې مدرسو بزرګونو محققین، مفسرین، مفتیان، متکلمین، معلمین، مدبرین، مفکرین او سیاستدانان او بزرګونو فقها، علما، فضلا، بلغا، اسقیا، اتقیا پیدا کړي دي چې د هغوی یادونه د انسان زړه خوشحالوي. زما غیرتمندو ملګرو علامه اقبال چې انګریزي تعلیم یې په کالج او په یونیورسټۍ کې حاصل کړو او ویې فرمایل دا مکتبونه به دې خپل حال پرېږدی که غریب مسلمان بچه پرېږدی چې دې کې سبق وایي که د ملا او درویش پاتې نه شو نو تاسو ته معلومه ده چې سبق کېږي هغه سبق کېږي کوم چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي. که چېرې د هندوستان مسلمانان د دې مدرسو نه محروم شول نو بلکل هغه څه به وي څنګه چې په اندلس کې د مسلمانانو د 800 کاله حکومت سره نن د غرناطه او د جلبه کندرات او د دارالامراض نشاناتو نه علاوه د اسلامي تهذیب اثر هم نشته. په هندوستان کې به هم د اګره تاج محل او د لال قلعې نه علاوه د 100 کال حکومت تهذیب نشان هم پاتې نشي. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلي دي چې هر چا ته معلومه ده چې بغداد د ډېر عمر د علم مرکز و، لیکن نن د اسلام خلاف سازش کوونکو هغه مدارس په سکول او په کالج بدلې کړي دي. هلته اوس مخلوط تعلیم راځي، ښځه او سړي یو ځای تعلیم حاصلوي. د هغوی استادانو ته خو دا علم مشکل دی چې عالم خو لرې خبره ده چې دغه خلک مسلمانان دي او که نه. قدرمند اورېدونکو د مسلمانانو د معاشرې ربط تعلق ته قایمولو دپاره واحد ذریعې دیني مدرسې دي. د مسجدونو لپاره د امامانو فریضه هم دا مدرسې ادا کوي. د عوامو دیني مسایل د حل کولو دپاره دارالفتاح ته دا مفتیان هم دا مدرسې ورکوي. د معاشرې چې اصلاح کوم مختلف کوششونه کېږي د دغه منبع هم دا مدرسې دي. که د تصنیف او د تعلیف میدان دی، که د دعوت د تبلیغ میدان دی، که د واعظ او د اطاعت دپاره خانقاه صوفیانه نظام دی، دا ټول د دې دیني مدرسو د وجې قائم دي او جهاد غوندې عامه فریضه هم د دې مدرسو د وجې ادا کول شي. لنډه دا ده چې دیني مدرسو نه بغیر د امن او امان قایمول او اسلامي تشخص باقي پاتې کول خو ډېر ګران دي بلکې ناممکن دي. الله رب العزت دا مدرسې د همیشه دپاره قایمې او دایمي وساتي. امین. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.